أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت فضل احسان کرم او فرزون سره سپاری آغاز شوی دی الحمدلله او د دې آیاتونو تفصیلات ویل شویم دي بیا کشان ډیر ضرورت را نشي لہذا دغه شان به ورزو الله فرمای فمن بسوک تی زیات ازلمو بسوک تی ازلمو زیات ظالم ممن دهغه چانا کذبا چې دروغ تړلی دی علی الله په الله رب العزت باندې سوک تی زیات ظالم دهغه بندنا چې دروغ او تړل په الله باندې الله له چې دی ځامن بچیان ثابت کړو وکذب او دروغ د او نسبت د دروغ او کړو بصدق هغه رښتیا او تا از جاهو په هغه وخت کې چراغ لدتا دروغ نسبت او کو چاته رښتیا او تا کله چراغ لدتا هغه څه شیو د قران او د قران پاک چې کله دې تراغ نو دې دروغ نسبت وکړو الیس فی جهنم آیا ندی په جهنم کې مسوان ټیکانا للکافرین د کافرانو د بارا آیا په جهنم کې د کافرانو د بارا زه نشتا ولی نشتا دای د بارا زه کنه الله دې بچ کی والذی هغه بندا جا چې هغه بندگان جا چې راته هغه بندا چې راته کړي دي دوه معنی دي خای وای دا معنا ده والذی هغه بندا جا چې راته کړي دي بصدق پرشتیا او سره په قران عظیم شان سره وصدق او تصدیق کړي دي به د قران اولایک هم المتقون هم دغه بندا چې دي هم دغه چې دانیک دي دانیکان او یو معنا ده والذی هغه بندا جا چې راته کړي دي بصدق پرشتیا او سره په قران عظیم شان سره چې صاحب قران محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وصدق به لا حول ولا قوه الا وصدق به او تصدیق کړي دی به په دې سره او تصدیق کړي دغه قران عظیم شان چې تصدیق دغه قران عظیم شان کړي دی خلیفتون بلا فسد سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی اولئک هم المتقون هم دغه کسان چې دا پرهیزګار دي دا متقیان دي لومبنه مصداق د تصدیق کوونکو د صدیقینو چې دي دا څوک ته سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او علامه رازی رحمه الله لیکلی دي وې د دلته لومبنه د دینه مراد چې دي د صداقت نه چې دي د صدیق نه د ابوبکر سیب دي او سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ یو روایت را نقل شوی دی غالبا علامه احمد ابن حنبل رحمه الله را نقل کړی هغه وی مسند کې خپل کې چې یو بیره د علی سے په مخ کې چاوي چې قال ابوبکر صدیق ابوبکر صدیق او فرمای نه هغه وی چې ابوبکر ابو علی رضی الله عنه ورته چې ابوبکر صاحب تمام صدیق نه دی ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته صدیق نه ویلي ته د کم ځای نه بیا والله وی چې نه ما مولا نه ویلي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم مولا نه ویلي بلکې اغل د صدیق د لقب الله رب العزت ورکړي او چا ورکړي دي الله رب العزت ورکړي دا هغه دربار ورته ملو شوی دي څنګه چراغ علماء لیکلي دي څنګه چراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند ملګریو د مخکنه ملګرتیا ایوا نو ملګری ته پته ای چې دا په څومره وګو کې دي څنګه دي یا چې ملګرتیا د چا سمای نو غي په یو بل باندې هغه اعتماد وی بروسه وی
نو هغه چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ابو بکر صاحب ته وی ابو بکر ما ته هو پیغمبري میلو شو ها نو ورته وی چې ایمان مې راوړ وصدقت او تصدیق مې وکړل نو نه سب او غختل پیشنګوئی نه معجزه نه یوس نه بل سبت ایمان مې راوړ او بس دا مې وکړ کیسه نو صدیق دی ها د دې وجه نو مې وګرځي خپل نو مې ابو بکر نه دی نو مې وګرځي د بکر پہل کرنے والا په هر کار کې وړاندې کیدونکي والذي او هغه بندا جا یا بل عام مانو کا والذي او هغه بندا جا هغه کسان جا چې هغه بندا جا چې راته کړي به صدق پرشتیا او سره چې سیر راوړي دي وਹੀ راوړي د قران عظیم شان یې راوړي دي وصدق به او هغه چې هغه بندگان والذي صدق به او هغه بندگان چې تصدیق کړي دغه قران اولئک هم المتقون هم دغه متقیان دي الله دې بګرا ولي لهم د دیو د بارا ما هغه دی شاونه چې دی غواړي عند ربهم پنځ رب د دیو ذالک جزاء المحسنین دا بدله د نیکو کارو دا د نیکو خلقو د بارا بدله دا الله رب العزت بدله جنت ورکي اعلی درجات به ورکي دی له وجدي اجر ورکي الله دې موږ ته نصیب الله فرمای دا صرف دا سنا ویل یو کفر الله عنهم اوبری جود دینا اوبری جوید دیونا لری بکی د دیونا سو اسوا الذي غبد عمل د دیو اسوا الذي اغا بد عمل الذي هغه الاسوا غبد الذي هغه عملو چې دی کړی وي چې کوم عمل بد کړی وي هغه هم دی الله ورجی هغه به ختم کی ويجزيهم او چې ورګي دی لرا اجرهم بدله د دی به احسن غرا الذي ده هغه کانو يعملون چې دی به کوم عمل کو یا خپل بدله هغه چې دی به کوم عمل کو الله رب العزت د دین لري کوي محو کوي ختم کوي سشي دا گناهونه د دی او چې دی له بدله ورکی هغه چې خپل بدله را چې دی کوم نیک عمل کو داغي ورکی یا توبه یو باسه دغه بد گناهونه او خراب چې دا ول پني کې بدل کی الله توفیق راکړي الیس الله آیا ندی الله رب العزت بکافن کافی عبده پخپل بنده باندې ويخوفونك او دی روی تعالی را بالذین ده غسنا من دونی چې ما سوا د الله ندی الله رب العزت د خپل بنده د بار کافی ندی الله رب العزت د خپل بنده د بار کافی نه دی ولې نه دی کافی چې الله در سره مل نبی رحمان اکل اخر در سره وی تنهای چې الله در سره وی بس هر څه تاثیر دی هر څه تاثیر دی کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہو بس دا کيو نو دار الله رب العزت کافر دی خپل بنده دا پارا حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د حدیقۃ الموت په موقع باندې د 40000 کسانو مقابله په یوازې ځان باندې کړو کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہو او د شام په بل موقع باندې الله مواقیدی او نور عمرانه کړ کړی دي بلکې ټول مفسرین په دې موقع باندې رانه کړی دي 60 کسانو د 60000 مقابله کړی و 60 کسانو د 60000 مقابله کړی و ستا ذهن به منی یا نه په بل موقع باندې سیدنا د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ کمانو او نه یولس کسو خو یولسم تی د ابوبکر صاحب زوی زخمی شو او لسم چې دی دغه په څوکیداري مقرر شو نه کسو چې دی یا ولګه بعض ذکر کوي او بعض هم د یولس لکه ذکر کوي چې د دې د سان نواخله تر مازیګره پورې مقابله کړل دا مقابله او باچای مولا وجلې دی نه داسې مقابله باچای ولا وجلې الیس الله آیا نو دی بتا ته وې نو چې ته دې ته وې چې لکه دا کار دی غلط ته تا بیاري کله بدر باندې سترګې رو باسي خپې بدر ته دروي درته وې دا چل بدر سره کوم دا بو کوم هغه بو کوم الله رب العزت وې مې یریګا یو الله دل کافی دی بس ستد اس سمو تخپل کار چلوا دین والا نظام چلوا د دین خبره کوا
ته چې دی په حق باندې قائم او دائم اوسېږه بدلی ارس سیز دی چاته پرېږده الله رب العزت ته پرېږده. مثال په طور زه چاته خبره کوم یو څه بل څه نو که بس زه ورسره جګړه شروع کوم نو بس بیا خو زما بس کیسه خو ختمه شو بیا خو زه د خپلې جګړې دپاره لګیا نه 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 ته لګیا الله چې کوم انتقام اخلي هغه ته نشي اغشتی هغه ته نشي دعا کوه د خیر دپاره او چې د په خیر ونشي نو بس الله ښه پوهېږي په خپلو معاملاتو ولې چې د چا دپاره شر کوو د صبر وال سختی نو د دې وجې الله رب العزت باندې چې الله کافي دی که نه څه حاجت دی چې ته خپله دشمنۍ کې لګیا یې په زړه کې بغض کینې حسد ساتي لرې که الیس الله آیا نه دی الله رب العزت بکافن کافی عبده د بکافن کافی بعبده په خپل بنده باندې یعنی خپل بنده لرا و یخوفونک او دی روي تعالی را یا لکه که زمونږ پیران دی ونه منل نو کټ به در باندې الټه کی د کټه به لاندې روغ ورځي څه به دی بچیان بدل لمړه کی ماله چاوي زما بچی پیدا شوي نو د هغه سترګو کې سرې کیر خوي دا ورته دا یو امیر صاحب ماما جی تاسو پیران ګوره ډېر مانیم نه خو هغه خبره وی د هغه په سترګو کې سرې کیر خوي ما ته بیا د هغه نیکه یادوي ده راته وایي چې دا د دعا په زور پیدا شوی ما ده له کلې ورکړه وی بیا وی دا یې راته وایي چې د ده وخت لږ دی دی به زر مړ کېږي مړم زر شه ما د کیسه اوس د ډېر پوخ ایمان دی ويخوفونك او یو را سربل ناسو بل د 400 نه راتلو پته نه لګي ټول په پیشن ګویو غریب روانو یو کالج سټوډنټ ټول په پیشن ګوي دا کار بداسي کیږي دا پلان کې پیشن ګوي کړه پلان کې ته کنه پیغمبر پیشن ګوي کړه ويخوفونك او دی روي تعالی رب الذين ده غسنا من دونه چې ما سیوا د الله نه دي چې ما سیوا د الله نه وي دا غي نه دي ری پلان کې بدر سردا کارو کې ډنګري بدر سردا کارو کې دا الله وي مې یریګا مې یریګا ولی مې یریګا الله وي و من يضلل الله هغه چاله رچی الله گمراه کی بیلاری کی فماله من هاد نو نبوي دل رسوک هادي بس در بیا دا خدای بیلاری کړی دا تنش پلار کوله ولی خبره پکې را روانه ده ومن يهد الله هغه چاله چې الله هدایت وکي فماله نو دلرا من مضل سو گمراه کون کی چې چاته الله هدایت وکي نو یو بلال رضی الله تعالی عنہ پسینه ول غټی کی دی په دغه باندې پزمکه باندې راخ کی په شګو باندې راخ کی ملای ویني شي وی وخی زنجیرونه ورته واچي ورته وی چې وړ هغه بیا مو احد الله رب العزت یو ذات دی الله یو ذات دی احمد علی لاهوری رحمه الله راخ ک په سبان دی انګریزانو راخ ک په دا سی ورته اوره باندې والله وی احمد علی سهال ورتی بدن می چې دین هغه یخشو ایمان می د مخ کنه نورم مضبوطی د مخ کنه نورم مضبوطی کی نو پدې نه کیږي کاکا ها الله رب العزت فرمای چې زور د هدایت کوم ناغل ربیا سو گمراه کون کی نشتا الیس الله آیا ندی الله رب العزت بعزیز غالبا زبردست زین انتقام غستون کی عذاب ورکون کی نو الله عذاب ورکون کی دی الله تخبلر سپریدا نو خبر ادا سدا چې الله وی چې زسو گمراه کم نه داغه د پر سو هادي نشتا او سوق چې چاته هدایت کوم داغه د پر سو گمراه کون کی نشتا نو دا د بندا ل الله اختیار ورکړي دي چې دې دواړو کې کوم لار خپلې کدی د هدایت طرف ته قدم اخلي نو الله رب العزت ورته داسې هدایتو کی چې بیا سوق دلره گمراه کون کی نه او کو سو کوئی لکه تاسو مخ کې ویلی وقالو قلوبنا غلف وفي قلوب زمون په وفي اذان وقر زمون په غوګونو کې درنواله دی او زمون په زړونو کې باندې پردي دی او دا چې دا کیسې کوي نو الله رب العزت چې د گمراهۍ طرف ته بس روان شي نو الله بیا سم گمراه کی بیا څوک داغه لرسمه ولني تور ته بیا ډیر وای سر ورته انغاری کا او نه کار نه کوي کاکا وی خبر وي زړه مې تک تور شوی دی الله دې بچ کې دی حالت وصلاوي په توحید باندې دلایل دي الله وی دا ظالمان چې دیم توحید منی خودي ور سره نور شریکان غځي دی ختم کوي او دا پلانکی وی پتا بشي او په خوده بشي وی کنه پتا بشي او په خوده بشي چې په خوده شي نو په بل بس شي
سبب به دی وګرځي خدا سي مو یو ځای مشرک و ده په یو کلمه کې دوه کسان مشرک چې پتا بشي په خدای بشي دې ته په پښتو کې کلمه چې ته سوچي کوم په پويږي ولا ان سالتهم وکجرت سوال شي د دیونه من خلق السماوات چې چا پیدا کړ دي اسمانون لرا ول ارض زمکه لرا او بل دې دی کا دینه سوالو کې چې تاسو چا پیدا کړي نو لا یقولون نظر دی چې دی به وای الله سبب وای الله رب العزت پیدا کړی چا پیدا کړی دی به سوي الله رب العزت قل ورته وایا اوس د اندوان نه تاسو غاغي مو پرواله قل ورته وایا اے پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم افرأیتم آیات سلیدلی دی تاسو لیدلی دي آیا تاسو ما ته خای آیا تاسو وای ما ته ما هغه څه تدعون چې تاسو را بلې یا تاسو خودلی شی ما ته ما هغه څه تدعون چې تاسو را بلې من دون الله لاندې د الله نه ما سوا د الله نه ان ارادنی که چرته اراده وکړي ما ته الله څوک الله رب العزت به ضر د تکلیف هلهن نو آیا دغه کاشفات الضره ختمون کړي دغه تکلیف زما او ارادنی یا اراده کی ماتا برحمت در رحمت نو هل هن آیا دی دغه ممسکات رحمته سشي بندون کی در رحمت د الله الله رب العزت فرمایي چې پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تو ورته وایي چې تاسو ماته دا وایي کنده خو اکلی اسانه خبره ده دون دلایل ته ضرورت نشته که چرته خدای پاک مال تکلیف راکړي به دور ان کې اراده او کې ماته الله د یو تکلیف راکولو نو هل هن آیا شته دغه بوتانو کې دغه باطل خدایان شته داسي آیا دوی چې دي کاشفات الضر هدی به زما دا تکلیف ختم کی ختمون کی زما تکلیف لاره او ارادنیا کې اراده او کې ماته الله رب العزت برحمت در رحمت هل هن ممسکات رحمتی آیا دغه دی بندون کی د رحمت الله لره دی د الله رحمت بندولی شي بیا ک الله د رحمت اراده کی ماته نو که اسم نشي کولی نه چې د زمان عذاب لري کولی شي نه رحمت را باندې بندولی شي مال سپیده نشي را کولی نقصان نشي را کولی نو دی پس بیا ولزم الله پس ولې نظم قل ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حسبی الله کافی دی الله زما د بارا کافی دی الله زما د بارا تاسو مې حسبی الله کافی دی الله زما د بارا کافی دی الله علیه بدغ الله رب العزت باندې یتوکل المتوکلون توکل کوي توکل کوونکی دا الله رب العزت په ذات باندې به توکل کې اسباب به اختیار کې نو بیا بجری دا الله په ذات باندې توکل وکیا تبه منزل را روان شي دا الله په ذات باندې به توکل وکي الله به دې ورسي ستاسو پیزار وی و غیره وی سنبال به کیږي نو الله باندې به توکل وکي منزل ته به ودرېږي چې توس پیزار دا ورنه بار پرې دي او ته په الله مې ډېر مضبوط توکل لې نو دونه به مضبوط نی پیزار باندې چاوړي بیا بدلته میراب کې کنځلې کې نو لګه گزاره پکار ده ته به غوري ویل شي ته توکل بیا نشي ویل چې تاسو باب اختیار نه کی امام شاه ولی الله رحمه الله فیض الحرمین کې بلا داسې سيزونه چې هغه مشاهدات کړي دی هغه بیان کړي یو بکیداره وې ما دا دغه چې به زه د توکل سره د اسبابو کوم که بلا د اسبابو نو ما ته الله او خود چې سره د اسبابو توکل وکړه الله رب العزت ته موږ متوکلین وګرځي او بعد چې کوم دی هغه خاص لکه ابو درده رضی الله تعالی عنہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ابو ذر غفاری سے بغزان له مقامات دي هغه دې راته الله رب العزت را نصیب کړي